ها نن ټاپک زما ګروپس باره کې دي او پنن کلاس کې به مونږه اکټیو ډایرکټري انوایرنمنت کې چې کوم ګروپس مونږ لرو دې باره کې خبره کوم. نو ګروپس ټایپس دي، د ګروپ سکوپس دي، ګروپ مینجمنت دی، دین علاوه ډیفالت ګروپس دي او بیا پریکټیکلی موږ ګورو هاو ټو کریټ ګروپس. نو ځاولني سلایډ ته راځم. دغه سلایډ کې موږ سره دوه ټایپس ښیي، خو د ټایپس نه مخکې به لږ موږ دا وګورو چې ګروپ ویلی کېږي څه ته. یوزر اکاونټ موږ ډسکس کړل، د یوزر اکاونټ باره کې موږ خبره وکړه، صحیح ده. پریویس کلاس کې آی تھنک یو کلاس دوه مخکې مو ویلو. اوس ګروپ چې دی دا کلیکشن اف یوزر اینڈ کمپیوټر اکاونټس، یعنی کله چې موږ سره د یو نه زیات یوزر شي، کمپیوټر اکاونټ شي، نو دغه سیستم موږ څه وایو؟ ګروپس وایو. یعنی په یو ګروپ کې موږ سره یوازې یوزرز نه وي، کېدای شي موږ سره په دې کې کمپیوټر اکاونټس وي یا کانټیکټس وي یا په دې کې نور ګروپ هم موږ سره موجود وي. یعنی په یو ګروپ کې یوزر هم کېدای شي، کمپیوټر اکاونټ هم کېدای شي، کانټیکټس هم کېدای شي او دې سره سره نور ګروپ چې کوم دي دا هم د یو سنگل ګروپ حصہ کېدای شي. کانټیکټس نه پیژنې، ایډریس شو یا شمیره شو، صحیح ده. اوس ګوره یوزرز اینڈ کمپیوټرز دیٹ belong to a particular group are referred to as a group member. اوس یعنی موږ سره یو یوزر دی، یو ګروپ کمپیوټر دی، هغه په یو ګروپ کې موږ اډ کړی دی، اچولې دی، نو هغه ته څه ویلی کېږي چې دا د دې ګروپ ممبر دی، یا یو ګروپ ته اچولی ته ویلی شي چې دا ګروپ د دې ګروپ ممبر دی. نه، ګروپ ته همیشه له موږ ګروپ وایو، یعنی مور دین ون، ځکه چې یو خو نه کنه یوزر خو هم تر باندې یو وي، هغې ته به ممبرز وي. نه هغه یوزرز دي خو هغه ګروپ ممبرز دي، صحیح ده. Using groups can simplify administration by assigning a common set of permission and rights to many accounts at once. یعنی why we use group؟ موږ دا group ول استعمالو، د دې ګټه څه ده، موږ ته څه فایده راکوي؟ د دې ګټه فایده دا ده چې موږ که څه پرمیشنز ورکو یا فار ایگزامپل څه رایټس یوزرز ته یا فار ایگزامپل کمپیوټر لحاظ سره یا د ګروپ لحاظ سره ورکول غواړو په ډیټا باندې، په ریسورسز باندې، پرنټر شو یا هارد ډرایو شو یا دا شانتي نور آلات، نو دا تاسو په اسانه باندې مینیج کولی شئ د څه په واسطه؟ د ګروپ په واسطه. اوس تاسو داسې ازیوم کړئ، مثال په طور زه راشم اکټیو ډایرکټري ته، ټیک ده، زه راځم څه ته؟ اکټیو ډایرکټري ته. او چې زه راشم اکټیو ډایرکټري ته، ما ځان ته اکټیو ډایرکټري یوزرز اینڈ کمپیوټر اوپن کو. اوس تاسو د فکر وکړئ، مثال په طور ما سره په پېښور او یو کې یا لیټ سې په دغه domain.com ډومین انوایرنمنت کې ما سره 200 یوزرز دي، 500 یوزر دي یا د thousands کې دي. نو اوس مثال په طور دغه یوزرز دپاره زه څه پرمیشن ورکوم په یو فولډر باندې یا څه ریسورسز باندې، نو دا خو ډېر مشکل کار دی. کېدای شي څه یوزر د آی ټي ډپارټمنټ وي، څه د ایډمن وي، څه د ایچ آر وي، څه د سیلز وي، څه د مارکیټ وي، څه پروکیورمنټ والی وغیره وغیره. نو د هر چا لپاره به مختلف لیول وي د پرمیشن، او دا زه غواړم چې په ښه طریقې سره اچیو کړم. بل د دې فایده دا ده که نه چې اوس یو نوی یوزر فار ایگزامپل رالو آی ټي ډپارټمنټ ته، نو زه به اوس هغه دپاره په څومره ریسورسز باندې ما مخکې نه آی ټي ډپارټمنټ ته پرمیشنز ورکړي دي، هغه به زه دوباره هغه دپاره سر نه کوم، نه به زه به څه وکړم، دا یوزر به په هغه ګروپ کې ایډ کړم، د آی ټي والا کې مثال په طور. یا زما چې کوم د باندې اختیارات دي د آی ټي لپاره، زم چې دغه اختیارات یا دغه پرمیشن دنه ختم شي، نو ته به هغه 1 by 1 بیا لرې کې، نه سمپل دغه ګروپ نه څه وکړه، ختم یې کړه. نو مقصد د خبرې دا دی چې ګروپس موږ د څه کوي؟ دا مینجمنټ اسانه سمپلیفای کوي د پرمیشنز لحاظ سره، د رایټس لحاظ سره. او ګروپس چې دي عمومي که خبره موږ کو یا دا ډایرکټري بیسډ وي یا لوکل وي.
ډایرکټري بیس مینز اکټیو ډایرکټري انوایرنمنت کې او لوکل مینز په یو واحد سنگل کمپیوټر کې. یعنی ځکه د خپل کمپیوټر واخلم دي کې چې موږ سره کم ګروپس دي دا څه شي دي دا لوکل ګروپ دي. یا په بل یو وینډو 7 ایکس پی 8 کمپیوټر کې چې کم ګروپ موږ سره جوړي دي ته موږ لوکل وایو. یعنی هغه صرف په هغه سنگل کمپیوټر کې استعماليږي. یا په ډومین کې هم موږ سره شتاغي ته موږ وایو ډومین لوکل. خو هغه بیا په هغه پورا ډومین انوایرنمنت کې استعمالي دي چې د ډومین انوایرنمنت نه بهر نشي استعمالي دي. خو دلته لوکل نه معنی زموږ داخلو کم چې کمپلیټ لوکل اکاونټس یعنی دا یو دې ته مونږ لوکلز وایو. دا دې پورې پېښ وې. ها groups in active directory are directory objects that reside within a domain controller. کم چې په active directory environment کې مونږ سره groups دي دې ته مونږ څه وایو directory objects وایو. او دغه ډایرکټري آبجیکټس چې دي دا په اکټیو ډایرکټري انوایرنمنت کې دننه یا په ارګنایزیشنل یونټ چې کوم کنټینر دي په هغه کې موږ سره موجود دي. او اکټیو ډایرکټري موږ سره چې کله انسټال شي کنفیګر شي نو د کې موږ ته د مختلف ډیفالت ګروپس راکړي. یعنی کوم چې مخکې نه په هغه کې موجود دي د مایکروسافټ لخوا هغه هم شته. او کوم مثال په تور تاسو غواړئ چې موږ نیو ګروپس جوړ کړو نیو ګروپونه تاسو کریټ کړئ نو دا هم ممکن ده. دا تاسو کولی شئ. زیاتر مونږه ډیفالت نه یوز کوو کم چې عام زموږ ضرورت دی یا نیډز دي د هغې مطابق جوړو. په اکټیو ډایرکټري کې ګروپس مونږ ته څه ګټې راکوي. سمپلیفای ایڈمنسټریشن دغه خبره خو مو وکړه چې ایڈمنسټریشن مونږ ته څنګه اسانېږي. یعنی د پرمیشنز لحاظ سره د رایټس لحاظ سره مونږ کولی شو چې په اسان او په یو منظم طریقې سره څه وکړو منیجمنټ وکړو. بل لکه دویمه خبره دا راځي که مونږ یوزرز ته غواړو چې اختیارات ورکړو. اختیارات په څه لحاظ سره ورکړو. زه غواړم چې په پیښور او یو کې یا فار ایگزامپل په یو آی ټي ډپارټمنټ او یو کې یو یوزر یا ګروپ اف یوزر دی یوزر جوړولی شي یا د پاسورډ چینج کولی شي یا د ګروپ تغییر کولی شي یا ګروپ ممبرشپ دی کولی شي یا مثال په تور ګروپ پالیسی دی لګولی شي. نو ته چې د یو واره دومره یوزر ته دا شانتي اختیارات ورکې آسان حال څه دی ګروپ دی. بل دین علاوه موږ غواړو چې لارج نمبر اف یوزرز ته مونږه ایمیل ډسټریبیوټ کو مونږه ورته ایمیلز ولیکو نو د دې آسان حل څه دی ګروپس دی. یعنی تاسو مثال واخلئ د کلاس. اوس ګوره یو کلاس دی هغې کې مونږ سره سټوډنټس دي. اوس هر یو سټوډنټ ته چې بیل بیل زه درس ورکوم یا یو بل ټیچر درس ورکوي نو دا مشکل کار دی که نه. هغه یو سبجیکټ دی هغې کې ټول محصلین را یوځای شوي دي د ګروپ شکل جوړ دی د یو واره درس ورکړی کېږي ټولو ته هماغه درس میلاویږي. خو که نه دا داسې وی چېرته چې اوس نه دې سټوډنټ ته به زه بیا یو ځل ښیم دی بل ته به بل ښیم بیا به ورته ښیم بیا نو دا مشکل کار دی. نو دې لپاره کلاس جوړ شي او کلاس ته د یو واره څه وشي لیکچر یا چې کوم درس دی هغه ډیلیور شي. ټیک ده. ښه موږ سره راځي د ګروپ ټایپس. نو ګروپ ټایپ موږ اوس ډسکس کوو. او په اکټیو ډایرکټري انوایرنمنت کې دا ګروپ ټایپ چې دا دوه دي. یو سکیورټي دی او یو ډسټریبیوشن دی. کوم تاسو دلته په سلایډ کې هم وکتل خو خیر دلته لږ دا وګورئ چې ګروپس آر یوز ټو کلیکټ یوزر اکاونټس او کمپیوټر او ادر ګروپس وغیره دا خو الریډي ما خبره وکړه. دلته کې به زه راشم types ta. There are two types of group in Active Directory: distribution security. You can use distribution group to create email distribution list and security group to assign permission to shared resources. یعنی مونږه distribution group د څه لپاره استعمالو چې کله مونږه ایمیل ډیسټریبیوټ کوو ایمیل لیګل غواړو خلکو ته ډیر زیات یوزرز ته نو په دغه وخت کې بیا مونږه ډیسټریبیوشن گروپ جوړو او کومه غواړو چې پرمیشنز ولګو په ډیټا باندې په ریسورسز باندې یا د شانتي نور نو دې مقصد لپاره بیا مونږ څه جوړو سکیورټي ګروپس جوړو. ٹھیک ده. دلته کې ګوره تاسو هم دا سلایډ کې ملي دی شي دلته کې تاسو ته خی کلیر کټ ګوره دا علامه ښکاری کنه دا د میل علامه ده. ګوره یوز اونلی with email applications چې دا د ایمیل اپلیکیشن سره استعمالیږي. یعنی کله مونږه لار نمبر اف یوزرز ته غواړو چې ایمیل د یو واره ډیلیور کو سند کو نو بیا تاسو ډیسټریبیوشن ګروپ به جوړوي. ناٹ سکیورټي انیبل د دې سکیورټي انیبل نیوی سکیورټي پرمیشن منشو ورکولې هیڅ قسمه سکیورټي لحاظ سره چې کوم سیټینګ دي چې کوم عام تاسو په سکیورټي ګروپ کولای شي هغه په دې کې امکان نه لري.
او لاندې که تاسو ګورئ علامې ظاهره د دې سره قلف او چابیانې لګول دي مطلب دا سکیور دي نو ګوره security identifier security principal with an SID can be given permissions یعنی دی ګروپ باندې مونږه permissions لګولې شو او ایمیل ورته هم کېدی شي can also be email enabled خو security group main مقصد دا دی که تاسو permissions وغیرہ لګي you want to have permissions نو دې مقصد لپاره بیا ته نه هغې کې نشي کوی ډسټریبیوشن کې دې څه پورې پوه شوې ها دې نه پس بیا ګروپ سکوپ دی خو ګروپ سکوپ درته زه ښیم نو پوه شوې که نه ها سیکیورټي ګروپ دی ښه ګروپ سکوپ اوس څه ته وایي اوس خو دا ټیب شو دوه ګروپ سکوپ مراد دا دی any group whether it is a security or distribution is characterized by a scope that identifies the extent to which the group is applied मतलब دا د ګور اوس په ګروپ کې هم یوزر اډ کوو کمپیوټر اکاؤنٹ اډ کوو خو ما یو خبر وختو کې چې په ګروپ کې ګروپ هم کې دی شي ممبر نو آیا یو ګروپ چې دی دا موږ سره تر کم حد پورې استعمال دي شي یا پدې کې نور ګروپ تر کم حد پورې اډ کې دی شي اوس مثال په تور څه په یو ډومین انوایرنمنت کې نو په هغه کې ما سره ګروپ دي په دې ګروپ کې کم ګروپ اډ کې دی شي په دې بل کې کم اډ کې دی شي د فورست نه یا د بل ډومین نه په دې کې ګروپ اډ کې دی شي کني شي اډ کې دی نو دې لپاره بیا ضروری څه ده ګروپ سکوپ ضروری دی چې مونږه د ګروپ سکوپ باندې ځان سوکو وي صحیح ده نو ګوره the boundary or reach of a group scope is also determined by the domain functional level setting of the domain in which it resides یعنی دا کم چې باونډري مونږ اوس خبره وکړو د سکوپ له سره چې دا په کم لیول باندې په کم ځکه استعمال دي شو دا ټیبل را روانوم دي کې شته دا نو دا پس باندې زیات اثر لري یا د دې انحصار دی په ډومین فنکشنل لیول ډي اف ال په دې باندې دا انحصار کوي چې په کوم ډومین کې دا ګروپ موجود دی او موږ سره درې سکوپ لیول دي وی هاف 3 یونیورسل ګلوبل او ډومین لوکل او لاندې ټیبل کې موږ ته دا ښکاره کیږي چې دا موږ کوم ځای کې استعمالولی شو ښکاري درته یو اندا تاسو دلته هم کتلی شئ یو نه مراد یوزر دی سی نه مراد کمپیوټر دی جی جی نه مراد ګلوبل ګروپ دی ډی ایل جی نه مراد ډومین لوکل ګروپ دی او یو جی نه مراد یونیورسل ګروپ دی خدا یو لوکل خو دغه دی که نه لوکل هم تاسو وی کنه دا اوس بیا دا درې په اکټیو ډایرکټری کې دا هغه وینډو 7 کوم چې اول کې مو وي عمومي خبره مو کا نو ګوره ممبرز فرام سیم ډومین د سیم ډومین نه د سیم ډومین انوایرنمنت نه پدې کې څوک ممبر کې دي شي یو معنا ورکه یوزر کې دی شي سی معنا کمپیوټر کې دی شي ګلوبل ګروپ کې دی شي ډومین لوکل کې دی شي یونیورسل ګروپ او لوکل یوزرز پدې کې هم کې دی شي بل ممبرز فرام ډومین ان د سیم فورست لیول ته خبره لاړه فورست یعنی بار خبره چې کوم نور د ډومینز دي کنه هغه ته خبره لاړه نو یوزر کې دی شي کمپیوټر کې دی شي ګلوبل ګروپ کې دی شي یونیورسل ګروپ کې دی شي دا اډیشنل ډومین کنټرولر انسټال کړی ته موږ فورست ویل شو ها اډیشنل ډومین کنټرولر دا هم فورست لیول خدا خو سیم ډومین ہے کنه فورست ما تاسو ته ایکسپلین کړو چې سینی nice.org او بیل ډومین انوایرنمنت دی دا یو ځان ته بیل فورست دی صحیح ده پدې کې بیا چایلډ او ایډیشنل او نور ډومینز کې دي شي دا شان دی بل فور ډومین انوایرنمنت دی یا فورست هغه مس کوم ریلیشنشپ دا بیا اکچوال فورست دی او ډیټابیس هم شیر شي نه هغه به مو ورکو کنه خو ټرست ریلیشنشپ جوړ شي پدې ټیبل کې هم کته شي تاسو خودل لګ دا سه واضح نه نو ځکه زه دا سلاید یوز کوم ها او ممبرز فرام ټرسټډ ایکسټرنل ډومین کم چې نور دوه ټرسټډ ایکسټرنل ډومینز دي هغه نه کم ګروپ کې دی شي ګوره یونیورسل ګلوبل او ان د لوکل کمپیوټر دی استعمال صرف او صرف چرته د پرمیشنز له سره دا مین سیس دی بیا چې مو ګورو هغه صرف په سنگل کمپیوټر کې دی بیا ډومین لوکل په ډومین انوایرنمنت کې موږ سره او دا یونیورسل یوزر کمپیوټر ګلوبل ډومین لوکل یونیورسل ګروپ بیا فرام ډومین ان سیم فورست نو هغه کې ګلوبل او یونیورسل ګروپ کې دی شي ایکسټرنل نه صرف ګلوبل ګروپ کې دی شي یوزر او کمپیوټر خو پاسبل دی او چرته کې استعمال دی شي
anywhere in the domain یعنی زموږ چې کوم nice.org فار ایگزامپل ډومین دی پدې کې هر ځای کې استعمال دي شي خو د دینه بهر نشي استعمال دي بیا یونیورسل نو د یونیورسل تاسو هم کده شي د کې دا ایکسټرنل ډومین ناٹ اپلیکیبل دی او anywhere in the forest او اخره کې موږ سره ګلوبل دی نو ګلوبل کې تاسو ګورئ ناٹ اپلیکیبل دی خو که زدل ته دې ډایګرام ترا شم کنه دې چارت دل ته تاسو ګورئ other global groups from same domain ښکاری صرف نور چې کوم ګلوبل ګروپس دي د سیم ډومین هغه کې دي شي او یونیورسل کې تاسو ګورئ یوزر کمپیوټر ګلوبل یونیورسل ګروپ فرام any domain in the forest او any domain in forest او دلته کې any domain in the forest or trusted forest د ګلوبل بیا زیات دی نو نارمل پریکټس دا دی دلته د لینکس بیا هم تاسو چک کولی شئ نارمل پریکټس دا دی چې مونږه په ډومین لوکل ګروپس جوړو په ډومین لوکل ګروپس چې کله موږ جوړ کو دین علاوه بیا مونږ ګلوبل ګروپس جوړو ګلوبل ګروپس کې مونږ یوزر اډ کوو په ګلوبل ګروپس کې موږ څوک اډ کوو یوزر اډ کوو او بیا کوم غواړو چې دغه یوزر ته څه پریویلیجز ورکو رائټس ورکو نو په ډومین لوکل ګروپ باندې هغه پرمیشن مو اپلای کو او ډومین لوکل ګروپ کې بیا څوک اډ کو ګلوبل ګروپ اډ دا هم پریکټس ته خو ته ډایرکټلی هم کولی شي خدا ولی مونږ داسې کوو یا ولی مونږ ډومین لوکل یوز کوو هغه تاسو ته دا ټیبل نه واضح کار کوي خلک چې مو په نتورک انوایرنمنت کې په ډومین لیول انوایرنمنت باندې یا په فورست لیول انوایرنمنت باندې دا ګروپ اډینګ کوو چې یو ګروپ په بل کې اډ کوو بل نه بل کې او پرمیشن غواړو چې دې ته ملو شي دې د وجه نه مجبور یو چې ډومین لوکل او ګلوبل او یونیورسل جوړ ټیک ده یونیورسل ما زیاتر نه استعمالو ګلوبل یوز کوو خو یونیورسل هم کې دی شي خو دا مونږ ته یونیورسل ګروپ چې کوم ممبرشپ دی هغه کې مونږ سره کیشنګ راځي هغه کیشنګ مونږ ته دا هغه کې کومک راکوي بل دا چې مونږ هغه ډیسټریبیوشن خبرو کا هغه ایمیل ډیسټریبیوشن کوو نو په هغه سره دغه لپاره بیا ته ګروپ سټاسکوپ سی وی یونیورسل وي نو بیا دې لپاره ما یونیورسل جوړ ها دین علاوه ګروپ مینجمنت دی نو په ګروپ مینجمنت کې ګوره تاسو کته شي موږ سره یو اډیټرز دي سیلز دي صحیح ده او ګوره دا دوه ډیفرنٹ ډپارټمنټس دي نو موږ څه کو چې سیلز لپاره موږ پرمیشن غواړو نو موږ هغه په ډومین لوکل ګروپ کې اچولې شو او اډیټرز لپاره کوم غواړو نو هغه هم په څه کې اچولې شو په دا ګروپ کې اچولې شو ګوره آیډنټی یوزرز ار کمپیوټر which are member of global groups which collect members based on members role which are member of domain local group which provide management such as resource access assigned access to a resource in a multi-domain forest it is IGUDLA where U is universal the ښکاری درته I stand for identities G for global U for universal DL ښکاری کنه domain local او ایسه دا پاره دی assigned یعنی دا دی په ملټي ډومین فورست کې دا موږ سره استعمالي دا ټیکنیک دلته به زه دا انیمیشن وګورو ښه ښکاري دا آیډنټیټیز یوزرز آر کمپیوټرز بیا ګلوبل ګروپس وي ټیک ده او بیا دا سم ممبر وي د ډومین لوکل دا استاد ته ما خبر وکړه کنه ها او بیا دې د سب مخایو اساینډ اکسس ټو ا ریسورس چې مونږه یو ریسورس ته دته اکسس ورکو ګور دا قلف کولو شی دی ٹھیک ده او دا په ملټي ډومین فارست انوایرنمنت کې موږ سره دا طریقه یوز کیږي ٹھیک ده آیډنټیټیز ګلوبل یونیورسل ډومین لوکل اساینډ دا پروسیجر یا میتھډ دی موږ لپاره خدین علاوه دلته کې تاسو کته شي ډیفالت ګروپس دي موږ سره آی تھنک په دې ډاکومنټ کې به د ډیفالت خبره نه وي دې کې دا دی او د جوړولو طریقه ده ښه جوړول درته ځکه هم آسان دی پاور شل کمانډز هم شته ډیفالت ګروپس مینز چې کوم مخکې نه په وینډوز کې یا کله مونږه اکټیو ډایرکټري انسټال کو په هغه کې مونږ سره موجود وي نو carefully manage the default groups that provide administrative privileges یعنی تاسو په احتیاط سره سو کوي default groups باید manage کړئ
ځکه چې هغه موږ ته مختلف رقم ایڈمنسټریټیو حقوق راکوي او د دې عام طور باندې typically have broader privileges than are necessary for most delegated environments او دغه چې کوم اختیارات یا حقوق ته هغه موږ سلام تر باندې سوي او often apply protection to their members ښکاري درته لاندې سره ډیفالت ګروپس دي ډیفالت مطلب چې مخکې نه کوم موجود دي دا د هغې خبره کوي هسې عمومي تا سره دوه دي یو لوکل دی او یو ډایرکټري بیس دی خو دا بیا په لوکل کې هم تا سره ډیفالت شته او ته جوړولی شي او په ډایرکټري بیس کې هم تا سره ډیفالت شته که نه هغې کې موجود دي که نه دا وګوره دا ګروپس کوم خوا نه راځي دا خو مو نه دي جوړ کړي دا بلټن چې دا کوم خوا نه راځي دا په سرور کې موجود دي مخکې نه که نه یا یوزرس ته راشي نو دا اکټیو ډایرکټري کې مخکې نه موجود دي که نه دا ډیفالت یعنی د کمپنۍ له خوا نه دي مایکروسافټ له خوا نه دي دلته کې تاسو ته ښایي انټرپرایز ایډمن سکیم ایډمنز ایډمنسټریټر ډومین ایډمن سرور اپریټر اکاونټ اپریټر بیک اپ اپریټر پرنټ ګوره دا څه خاص ګروپس دي او دې سره اختیارات زیات وي خاص کر په دې ټولو کې څوک پاورفل دی انټرپرایز دلته کې تاسو لیدې هم شئ دا ښکاري درته security group the gora designated administrator of the enterprise صحیح ده نو دا د ډیفالت او دغه وی چې دې سره ما په صحیح طریقې سره د مینجمنت وکړو یعنی دا چې یوزر راځي نه په دې ګروپ کې اډ کما چې هغه زه نه غواړم چې ایڈمنسټریټر غونډه کې شي نو هغه بیا ته ډېر مسایل جوړول شي دا پراپرلی دې سره ډیل کوي بیا سپیشل آئیډنټیټیز خبرې دي نو دا بیا خپل وګورئ صحیح ده که څه مشکل بیا ماته یا ډاکومنټ کې هم شته او لاس باندې ګروپ جوړول نو ګروپ څنګه جوړیږي دا به درته زه وښیم او په دې کې بیا موږ یوزر څنګه اډ کوو یا ګروپ څنګه اډ کوو دا به درته زه وښیم صحیح ده نو دین علاوه دا به زه کینسل کړم ځه د ډاکومنټ کې هم تاسو طریقه ته کولی شي یو طریقه خو ګوره دا د اکټیو ډایرکټري یوزرز اینډ کمپیوټر د لارې کوم چې ګرافیکل یوزر انوایرمنټ دی او عام طور باندې زیاتره خلک دا یوز کوي بیا د ډي اس مارټ په ذریعه هم موږ جوړولی شو او دین علاوه موږ سره پاور شل کمانډز هم شته چې هغې کې تاسو دا سینټیکس یوز کولی شئ ښکاري درته نیو ډیش ایډ ګروپ ډیش نیم پېښور انډرسکور یوزرز ډیش سیم اکاؤنٹ نیم پېښور انډرسکور یوزرز ګروپ کیټګري ګوره سیکیورټي به یعنی د ډسټریبیوشن زه نه جوړوم زه کم جوړوم ګروپ سکوپ بسي ګلوبل به که یعنی زه یونیورسل جوړوم نو مثال په تور یونیورسل او که ډومین لوکل جوړوم ډومین لوکل ډسپلی نیم بسي وي پېښور انډرسکور یوزرز پات بچرته دا کم ځای کې زه غواړم نو که مثال په تور دا په او یو کې نه جوړول غواړم ډایرکټ په ډومین کې جوړوم نو زه لیکلی شم چې ډي سي ډومین او ډي سي کام ډي سي نه مراد ډومین کمپوننټ ښه ډي سي نه مراد څه دی ډومین کمپوننټ کدی ته زه ډسکرپشن ورکوم نو هغه ډیش ډسکرپشن ولیکه او پېښور ولیکه او دلته لیکلی شي برانچ یوزر دا یو پاور شل کمانډ دی دین علاوه موږ که ممبرشپ غواړو نو ممبرشپ طریقې یو نور هم شته او دلته کې تاسو دا طریقه هم کولی شئ ایډ ډیش ایډ ګروپ ممبر او بیا ایډ کوه ټیک ده نو زه درته دا کمانډ اپلای کوم چې دا څنګه کار کوي دلته نه کې نه کمانډ لاین په ذریعه کوي بیا مخکې وایو کمانډ بلک اپریشنز نو هغې کې بیا وګورئ چې اوس ته خو یو د یو واره ډېر ګروپس کریټ کړي دا خیر آسان دی دا دې کې بس بیا ایډیټینګ کوه که نه سکرپټ هم چلولی شي ښه سکرپټ نه پېژنې دا بیا په هغې خبره کوو فی الحال دې ته ګورې اوس زه رالم مثال په تور ګوره ډومین ته عام طور باندې خلک ګروپس دلته جوړوي خو زه مو الریډي او یوز جوړ کړي دي که نه مثال په تور پېښور کې مزه زه به دلته رایټ کلیک کوم او څه به وکړم بلکې زه به راشم یوزر ته فی الحال دا پرېږدم ما رایټ کلیک کړل او نیو ګروپ دلته مثال په تور زه ورکوم آی ټي اوس خوښه ستا ده دا ډومین لوکل جوړې ګلوبل جوړې یونیورسل ستا نیډ څه دي او ټایپ څه ته څه د مقصد لپاره جوړې پرمیشنز لپاره جوړې که ایمیل لپاره جوړې نو زه ګلوبل جوړوم او اوکې کوم خدا خبره یا ساتي چې دا ما ګلوبل جوړ کو کنه دینه ډومین لوکل نشي جوړې دي
کروستو دا ز ډومین لوکل تاړم کنه دانه کې دانه کې البته یونیورسل ته وړي دي شي باندې نه بس وکي ګوره دای کنه ښکاری پته هم کلیک کړئ زه جوړوم ایچ ار دام جوړ شو اوس تاسو ګورئ د دې پراپرټیز تراشه ګوره ډومین لوکل غایب دی بل موږ راځو ګروپ جوړو زه جوړوم DL_01 ډومین لوکل جوړوم اوکې ښکاری درته نو موږ سوې چې په ګروپس کې موږ سو کې اډ کوو یوزر کمپیوټرز users and computers مثال خیم ګوره دا یوزر دی کنه زه راځم چې دا د آی ټي حصہ ده نو زه راځم ممبرس ته او دلته کې دا څه کوم اډ کوم ٹھیک شو دا اوس یوزر ما اډ کوم اوکې اوس مثال به تور یو فولډر دی په سرور کې ما سره دوباره شم سرور ته ساري اوس یعنی دې کې یو فولډر دی صحیح ده لیټس سے دې ته ما نوم ورکو ټیسټ اوس دې باندې زه سب پرمیشنز لګوم یعنی دا فولډر زه شیر کوم اول ٹھیک ده شیر مې کوم زه پرمیشنز لګوم زه ایوری ون ته نه لګوم دلته یو ګروپ ته هغه اډ کوم DL_01 اوس ما سره اټس ورکل چینج اوکې اوکې دین علاوه زه راځم سکیورټی ته او دلته کې هم چاته پرمیشن ورکوم 01 ته دا ما اوکې کو اوس غواړم چې آی ټي والا ته هم کم آی ټي ډپارټمنټ دی هغه یوزرز ته په دې فولډر باندې سیم رائټس ملو شي یعنی هغه دې په دې کې فایل ریډ کولې شي چینج کولې دي شي وغیرہ وغیرہ نو دې آسان حل څه دی چې ګور آی ټي لپاره ما ګروپ جوړ کړی دی کنه آی ټي او چې زه دا هوستل د یو یوزر دی کو دا ډیر یوزر دی دا 1 by 1 زیټ کوم ٹھیک ده نو زه څه کوم چې زه راځم دا ګروپ په کوم ځای کې اډ کوم په ډي ال کې بدل تراشه دا ګروپ اډ کا او اتوماتیکلی چې کوم په ډي ال باندې موږ پرمیشنز ورکړي دي هغه پرمیشن په کوم ګروپ باندې اپلای شو آی ټي باندې او په آی ټي کې دنه چې کوم بیا یوزرز دي هغه باندې اتوماتیکلی اپلای شو دغه عام پریکټس دی کوم چې وختي تاسو سلایډ کې موکتو سر اولم ډي ته باز پرمیشن ورکړي کنه به ډي ته راو پاره کې آی ټي اډ یعنی ګلوبل ګروپ مو پکې اډ کو او په ګلوبل ګروپ کې مخکې نه یوزر موجود او هغه ته رائټس را نو آی ټي چې کوم یو دی هغه د ممبر شو کنه ممبر شو او دا خپل ام یو ګروپ دی ګروپ ته او په دې کې یوزرز دي په دې کې یوزر دې کې چې څومره یوزر دي هغه ته اتوماتیک لاله ګوره ممبر اف کاری کنه صحیح چې دا دې دي صحیح شو ها بل دا کمانډ تاسو چې ډیروګه دې دلته وګورئ دا په کوم ځای کې دی او یو پېښور ډومین کې دی او پېښور دا به جوړ کړو ښه اوس دا ګوره کمانډ ما ورکو چې ته ما ته څوک یو نوې ګروپ اډ کا په کوم نوم باندې اډ کا PSH_users معنا چې په دغه نوم باندې د دې اکاونټ نیم بسی وي هغه هم دغه سیم به کټګوري بسی وي سکیورټي او د ګروپس کو بسی دا به ګلوبلی ډسپلی نوم به ښکاری مخامخ به خلکو ته نوم ښکار کیږي PSH_user او دا ز په کوم ځای کې جوړوم په پېښور او یو کې دننه او په کوم ډومین کمپوننت کې دننه ډومین او بیا فردر څه دی کام ډسکرپشن تصور کې پېښور برانچ یوزر یعنی د پېښور چې کوم برانچ یوزر دی هغه د پاره زدا جوړو خو ګور اگین زرا اعظم لګي اکټیو ډایرکټری ته
او اکټیو ډایرکټری کې موږ ګورو چې موږ سره دا کم ریکوایرډ انفارمیشن دی دا او یوشته کنه نو اول تاسو ګورئ ښه ټولز اکټیو ډایرکټری یوزرز اینڈ کمپیوټرز دلته تاسو څو ګورئ پېښور یوشته کنه څه خو دې کې ګروپ نشته domain.com شته دا کمانډ مو مسو کو دا برن کو ها لازم انټر کوم اوس راشي دوباره اکټیو ډایرکټری ته دلته وګورئ ښکاری ګلوبل دی سکیورټي دا ممبرز پکې نشته ممبر اف هم نشته مینیج بای جنرال کې وګوره ډیسکرپشن ښکاری کنه ها ډیسکرپشن دغه طریقې سره تاسو جوړ به دغه کمانډ دی سینټیکس صرف چینج کوو ٹھیک ده او بل دا ممبرشپ طریقه وا نو ګورو ما سیم دی او دا تا کولای شي سیم ډي کې او دا پاور شیل کې ښه او سیم ډي کې دا کمانډ کار کوي نه پاور شیل کمانډ دی ما تاسو پاور شیل وخو دا سمپل د ګروپ خبره شو څنګه ګروپ جوړول شي ګروپ کې بیا څنګه ګروپ اډ کول شي یوزر اډ کول شي او پرمیشن وغیرہ یو سمپل ډیمونستریشن ما درته دا اوس په پریکټیس کې